رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و اوریدن کو دینا مخ کے منگا د تیمم متعلق څه خبره اترې وړاندې کړې. نن من کوشش کوو چې په موضوع باندې د مس متعلق بیان وکړو. موضوع تاسو ټول پیژنئ، په دې ژمي کې خلک اکثر اچي. په موضوع باندې د مس ذکر په قرآن کریم کې نشته. دا مونږ ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو احسان دی. د حدیث په دلیل سره مسا په موضوع باندې جایزه ده. مسا هغه وخت جایزه ده چې خپې یا اودس د کړی وي او خپې وینځلې وي. په طهارت باندې د موضوع واچي نو مسا به جایز وي. مسا مقیم سره کور کلی کې چې کوم اوسېدونکي وي هغه مسا یو شواروز پورې کولی شي، او چې مسافر وي نو د هغه مسې دپاره 3 شواروزه دي. مسې ټایم شروع کېږي کله چې د ده اودس مات شو. لکه مثلا ماسپښین د چاردام وکړو، موضوع واچولې، خو مازدیګر ته ضرورت شو د اودس ماتي، اودس یې مات کړو. نو د ده د مسې ټایم د مازدیګر نه شروع شو، ماسپښین نه دی، مازدیګر نه شروع شو او سبا مازدیګر پورې د په دې موضوع باندې مسه کوي، او مسافر به 3 شواروزه کوي. د مسې طریقه دا ده لکه دا موزه ده پکې نو دا لاس لوند شو، دا به داسې د 3 ګوتې یا 4 ګوتې د موزې د پاسه به داسې پاس راکاږي، د ګوتو طرف نه به پنډۍ طرف ته داسې خطوطن کرښې به لاس راکاږي، داسې لاس به راکاږي په ظاهر طرف باندې. لاندې ضرورت نشته او نه به موضوع په مس کې لاس نه باسي چې لاندې په خپل راکاږي، نه، د موضوع د پاسه داسې پاس به لاس راکاږي. د ګوتو د اړخ نه پنډۍ طرف ته به راکاږي. مسه په شلېدلې موزه باندې نه کېږي. شلېدلې والې چې هغې کې سیرې زیات وي، مثلا د کچو 3 ګوتو نه د خپې کچې ګوته 1 ګوته، دویمه، د دې کچو ګوتو نه د 3 ګوتو نه چې کم وي سیرې والې خو بیا پې مسه کېږي، که زیات وي نو بیا پې مسه جایز نه ده. اوس دا غسل موضوع باندې مسه چې ده دا د هغه چا لپاره ده چې هغه ته ورکوټې طهارت ضرورت وي، لکه اودس مات شوي هغې لپاره صرف چاردام کولی. هر کله که د غسل ضرورت وي د غسل په دوران کې مثال مسه موضوع باندې نه کېږي، ځکه چې هلته خو نبي علیه السلام وینا ده الا تحت کل شعر جنابتون، هر ویښته د لاندې جنابت دی او ټول بدن لوندول په هغې کې لازم دي. د دې لپاره غسل دوران کې به موضوع وباسي. په کوم شی چې اودس ماتېږي په هغه شی باندې مسه هم ماتېږي. د موضوع مسه هم ماته شوه، اودس مات شو، اودس دوباره کې نو مسه به دوباره کې. دغه رنګې مثال مدت پوره شو، موده 1 شواروز ده یا 3 شواروز ده نو مسه ماته شوه. د دې نه علاوه که چېرې مقیم سره مسافر شو او هغه شواروز نه پوره نو 3 شواروزه پوره کړي. که د مسافر سړي مخکې کور ته راغلو او شواروز نه زیات شوی نو دی به مسه بیا مثال به ماته شوه او د هغې نه پس به دی خپل چاردام یا خپې وینځل به دوباره وکړي. مسه ماته شوه مسه به دوباره وکړي ځکه چې دی مقیم شو. د دې نه علاوه جرابو باندې مسه نو زمونږ علماء کرام وینا کوي ولا يجوز المسح على الجوربين الا ان يكونا مجلدين
او منعلین جرابو باندې مس جایز نه ده هر کاغی ته جل لاندې نه ورته سرمنه لګېدلې وي یا کرمچي بوټان غوندې کنه چې هغې کې جرابه فکس وي هغې کې خپل واچوي نو که د هغې د پاسه بیا مسه کوي نو خیر دی او دې نه علاوه د نرو جرابو باندې مسه نه کېږي د هر حال په ټوپۍ باندې مسه په پټکي د پاسه مسه دا بورخې د پاسه مسه دا هم نه کېږي د سر مسې دپاره به پټکۍ د سر نه کوزئ ټوپۍ به کوزئ هغې د پاسه به مسه کوي الله پاک دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي او دې نه علاوه یو بله خبره دا پټۍ لګېدلې وي که نه لکه پلیستر چا اچولی وي یا پټۍ لګېدلي نو پټۍ د پاسه مسه جایز ده اوس که دا پټۍ پرېوته په خپله پرېوته د ښه والي د وجې نه پرېوته بیا مسه ماته شوه بیا به دا اندام لرې کړي او که د ښه والي د وجې نه نه هسې پټۍ پرېوته نو په هغې باندې مسه نه ماتېږي الله پاک موږ سره ډېر احسانات کړي دي الله پاک دې په موږ خپل فضل وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین